ډونالد ټرمپ د سعودي عرب وزټ کړی دی او دا خبره هم ډیره زیاته زیری ګرد شته چې سعودي عرب اسرائیل ایکسپټ کولو والا دی، سعودي عرب اسرائیل تسلیمولو والا دی او سعودي عرب په امریکا کې د 600 بلین ډالرو انویسټمنټ هم کولو والا دی. د دې شاله چې څومره هم حقیقت ته مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې ډونالد ټرمپ سعودي عرب پسې ولې لګېدلی دی چې سعودي عرب اسرائیل ایکسپټ کی او سعودي عرب ولله څه جواب ورکړی چې صحیح ده زه به اسرائیل قبول کوم خو زما دا شرطونه دي، کم شرطونه دي در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. جی سعودي عرب 600 بلین ډالر انویسټمنټ چې کم دی په امریکا کې کولو والا دی. دا سعودي عرب په مختلفو ځایونو کې به دا انویسټمنټ کوي، په مختلف ډپارټمنټ کې به دا انویسټمنټ کوي. دې کې به سعودي عرب د څه پیسو اسلحه هم د امریکا ناخلي جنگي ساز و سامان چې ولا ویل شي. خو ټرمپ ولا ویل دي چې دا انویسټمنټ لږ نورم زیات کا. ټرمپ چې کم دی ګوره ډېر آرامي سړی دی، کم ځای کې چې پیسه وي هلته دی زور کوي. دله چې پته ولګي دی ملک کې پیسه را دی، ملک کې معدنیات دي، نو هغه سره بیا دا آرامي چې کم دی خامخا څه ناسه ټریک کوي. ټرمپ 600 بلین ډالر انویسټمنټ سعودي عرب په امریکا کې کولو والا دی، خو ټرمپ ولا وایي چې دا پیسې لږ نور هم زیاتې کا. 1 ټریلیون ډالر ته ورسوه، 1 ټریلیون ډالر ته ورسوه. 1 ټریلیون ډالر که چېرې تا پاکستان ته ورکړه، د پاکستان په درادتونکو 130 کالو مکمل تقدیر بدلیږي. جی ښه، خو سعودي عرب ولا ویلي چې 600 بلین ډالر انویسټمنټ فی الحال کوم او دې کې به ماله د 142 بلین ډالرو اسلحه راکړي، جنگي اسلحه چې کومه ده ټینک وغیرہ میزایل وغیرہ د 142 ډالرو به تماله 142 بلین ډالرو به تماله اسلحه راکړي او 600 کې د 142 بلین ډالرو اسلحه شوه او نور چې کوم ده مختلف فیکټریانو وغیرہ کې AI کې کوم دی سعودي عرب په امریکا کې انویسټ کولو والا ده. ښه، ټرمپ مزید سعودي عرب ته د اسرائیل تسلیمولو خبره هم کړې ده. ټرمپ ولا ویلي دي چې زه به په دې خبره ډېر زیات خوشحال شم که چېرې تاسو اسرائیل ایکسپټ کو. دا د ما یو خوب ده چې تاسو اسرائیل ایکسپټ کوي. ګوره اوس ټرمپ چې کوم دی د اسرائیل لپاره ولې دومره کوششونه کوي او د هغه په ځای ولې دی تبر رایشته دی. ښه، مخکې وورئ سعودي عرب ولا ویلي چې صحیح ده زه به اسرائیل ایکسپټ کړم، خو زما یو شرط مې دا دی چې اسرائیل به فلسطین یو سټیټ مني. لکه اسرائیل چې کوم دی به فلسطین مني، زه به اسرائیل ومنم او د فلسطین هغه بارډرې به دی مني کوم چې په 1967 کې جوړې شوې وي. په 1967 کې چې د فلسطین کوم حدود هغه به دی پرېږدي فلسطین ته، نو زه به اسرائیل ومنم چې بالکل دا هم یو سټیټ دی په دنیا کې. اسرائیل چې کوم دی دا هم ایگزیسټ کېږي، خو دی به داسې چل کوي چې دی به فلسطین ته خپل حدود د 1967 مطابق ورکوي. نو خبره خو والله دغه ښه په زبردسته کړې ده، خو دا هم نه امریکا مني او نه هغه نور مني. دې ځای کې سعودي عرب ټرمپ چې کوم دی مزید بیا دغه له ویلي د سعودي عرب باچا له محمد بن سلمان له که چېرې ستا وایي د اسرائیل دی حکومت سره نه لګي، د سره د ستا نه لګي وي، نو خیر دی چې حکومت بدل شي بیا یې تسلیم کا. خو ته صرف فی الحال اراده وکړه چې یو راتلونکي فیوچر کې به زه د تسلیمولو اراده زه لرم. اوس که چېرې تاسو خپله سوچ کوئ سعودي عرب چېرته دغه ملک مني ایکسپټ کوي، نو بیا سعودي عرب پسې څومره اسلامي ملکونه دي چې هغه سعودي عرب فالو کوي. سعودي عرب نه ښکته عرب ملکونه چې هغه سعودي عرب محتاج دي او سعودي عرب فالو کوي، نو بیا به هغه ملکونه چې کوم دی سعودي عرب سره دغه سټیټ خامخا مني. بیا به ورو خبره دی خو هم راخورېږي. خو سعودي عرب چې ولا کومه خبره کړې ده نو دغه خبره هم امریکې له منل پکار دي چې د فلسطین کم سټیټ سو فلسطین چې کم سټیټ ته دا ټوله دنیا مني سره د اسرائیل او دغه چې کم باونډریانې وي دغه چې کم بارډر د 1967 مطابق هغه د هم د فلسطین حواله شي، نو بیا صحیح ده مونږ به ومنو. نو خبره خو الله ښه کړې ده، خو منل پکار دي که نه دي منل پکار. د دې رائے تاسو مونږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کولای.